سیلاب زدگان د پاره دعا وکړو چې الله کریم دې آینده ورته خیر پیښ کړي او الله تعالی دې صبر ورته ورکړي. یقینا ډېر لویه حادثه ده، ډېر لوی مړي پکې شوي دي، ډېر کسان پکې شهیدان شوي دي. الله کریم دې ولا صبر ورکړي. الله دې دا کومه تکلیف او مصیبت ورسېدو د دې بدله کې دې الله دنیا او آخرت کې ولې لوی اجرونه ثوابونه ورته ورکړي. د دې خو د مور او پلار او بچي خو واپس نه راځي، الله تعالی دې د دې ښه بدلې ورته ورکړي او هر مسلمان دې الله داسې حادثات نه وساتي. او یقینا که دا خلک په دې باندې صبر وکړي، د صبر بدله پیغمبر علیه السلام فرمایي جنت دی. یا الله صبر ورته نصیب کړي او د صبر په بدله کې ورته جنت ورکړي. او آینده زموږ ملک پاکستان او مسلمان ملکونه کریم الله دغه رنګې سیلابونو نه، زلزلو نه، ناګهاني حادثاتو نه کریم الله ته وساتي. د ملک پاکستان او د ټول مسلمان ملکونو کریم الله مخکې نه وروسته نه، ښي ګس طرف نه، مخکې نه وروسته نه، یا الله هر طرف نه حفاظت وکړي او د هر ظالم د ظلم نه وساتي. او کریم الله موږ ټولو ته رضا شي او کله دنیا نه رخصتېږو نو خپل دا کلمه طیبه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.